قال الانسان وایب انسان ما لها انسان کافر به ما لها سری دی لرا یوم الدین په اورات باندې تحدثو خبر بقای تحدثو خبر کایبا اخبارها خبر خپلی تخبر الارض ما عمل عليها من خیر او شر زمکه باغه خبرې کوي چې په خبرې کړي د خیر او د شر نه دا بزمکه ټولي رو باسي شپېته کالو اته کالو سلو کالو ریکارډ به رو باسي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخبارها أن تشهد على عبد أو أمتنا نو خبرې دادي چې دا زمکه به خبرې وکي گواهی به وکي په سړی باندې په خځه باندې بما عمل على ظهرها په دې زمکه چې کم کار کړی دی په کم ټیم دی کړی په کم ورځ دی کړی دی دا به ځان سره ریکارډ کړي او ویډیو به کار کوي گواهی به کوي تقول عملا یوم کذا پلانکی ورځ باندې دا کار کړی سړی او تحدث بقيام الساعه او یا به دا خبرې کوي د ورځ د قیامت د پاره بدلایل وای د ازمکه کله چې کله اذا قال انسان مالها چې کله انسان وای مالها څه دي قیامت لکله دي نو فتخبروا د ازمکه به خبر ورکړي ان امر الدنيا قد انقضى و ورځ دنیا دی لاړې تیر شولې ورځ ختم شولې و امر الاخره قد اتى او زندگی د اخرت شروع شوله جواب د ازمکه ورکړي کافر لره فيكون ذلك منها جوابا لهم عند سؤالهما د کافر د سوال لپاره با زمکه جواب ورکړي بأن ربك بشكر ربتا وحالها حكم اشاره کړي واچا د زمکه دا يوم نربا يصدر الناس اشتاتا چې وبګر خلقا ډلې يصدرون عن مخارجهم من القبور چې کله د قبرونو راوځي الى الموقف حساب كتاب لبذي او يصدرون عن الموقف یا به د موقف نه رواني ډلې نو چته بدي يتفرق بهم طريقا الى الجنه والنار د موقف نتیجی نو به یا جنت ده یا جهنم ده یا به خبر نه دي موقف ته یو معنی ده حساب کتاب ده پاره یا د حساب کتاب چې شروع ستنه یا به جنت ته دي یا به جهنم ته دي ولی د څه لپاره ده ليراو چې ویني اعمالهما ابدا د عمل خپل فمن يعمل جاء عملكم مثقال ذات باندې ذره باندې خيرا د خير نه يرهوي بيني ومن يعمل جاء عملكم مثقال ذات باندې ذره نه شر د شر نه يرهو دغه بدل بوي بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمريات قدحا والعاديات قسم من پاغسن باندې چې منډي وهون کې دي او ذبحن چې هغه پر تکون کې د اواز دي د ساخستون کې دي په وخت منډه کې چې کله منډه وای او بیا ستل شي او ساخلی ذبح غساته وای او ساخستون کې دي په وخت منډه کې فال مریات قدانا او چتاون کې د اواز دي او چتاون کې د اور دي پس وای سره قدان غاټه لرا ډیر تیز روان دي او دا پخې د غاټ نه ولګيږي او دا غینا څوکي هغه سپرغې پورته شي نو هغه سپرغې مله ته دمنه محبوب او جداغه تذکرې په قران سره وکړه د مجاهد د اسغه سپرغې نه ده فال مغیرات پدې حمله کون کې دي سبحان په وخت سبا کې فاثرنا به پس په تکون کې دي په دغه خپل سوی سره نقعنا دوړي لرا فوسطنا نوتن کې دی به په سره جمعنا باغه فوج کې پډاله کې په جماعت کې ان الانسان بشک انسان لرب خپل رب د پاره لکنو د خامخانه شکر دی و انه بشهد على ذلك په دې باندې لشهید گواہی وکړي یشهد على نفسه په ځان بګواہی کوي آیا به خپل مخ ته دار صحیح نه و انه بشهد له بالخير د پمینه د مال کې له شدید سخت دی د مال سره ډیره مینه ده یا و انه له بالخير پمینه د مال کې له شدید ممسک دی بندون کې دی بخیل دی نه ور کوي د مال سره ډیره مینه ده نو ډیره مینه د وجنه دا منه کول کې دی د الله په لار کې نه ور کوي افلا يعلم يدين پیدا بوسرا ما في القبور کله چې را پاتې ولې شي هغه څوک هغه په قبرونو کې دي نه مړونه في القبور من قبور وحصل ما في الصدور
او جدا کړی شي حاصل کړی شي هغه څه چې په دې سینو کې دي من الخير والشر ان ربهم بشک رب دې بهم بدی سره یو مدي پر باندې خبير خامخا خبردار دی. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة. القارعة ورځ د قیامت نوم دی یا القارعة هغه ټکاون کې عذاب مل قارعة هغه ټکاون کې عذاب ټنګون کې عذاب وما ادراک سی خبر کته تعالی عمل قارعة هغه ټنګون کې عذاب یوم پاربن یکون الناس چې وی خلق کل فراشي پشان د پتنګانو المبسوس چې خوروي ورځ د قیامت ډیره سخت ده کنه. نو دې تشبیه ورکړه د خلکو د پتنګانو سره فل کثرت په ډیروالي کې د پتنګان کله په دې شکل کې کله تاسو بل په لګو یا باران نشي پتنګان نشي په لکونو په یو سات راشي نو یو ډیر زیات دي ول انتشار خارواري و زوبي او ډیر کمزوري دي وزري دي وګرځيږي پاسته پاسته نو دې انسان سره تشبیه چا سره ورکړه د پتنګ سره ورکړه وتطاير الى الداعي او دا لکه څنګه چې هغه د په منډه راځي دي دغه لا دی بلبلا نو دا چې کله شپېلې یو نو دا خلک به دغه په منډه راځي هغه بلون کله ان كل جانب هر جانب نه کما يتطاير الفراش الى النار لکه څنګه چې دغه اور او ډویل راځي بلبلا وتكون الجبال او بغرنا كالعهن بشان دغه مالوچو د وړی المنفوش شندلی شوی دا غرونه په شان چای د مالوچو تشبیه دي سره وکړه هغه وړی چې هغه رنگداري رنگ مختلف رنگونه غند وړی دا غند غرونه لپاره مختلف رنگونه لیکنه تور او سپین او څنګه دا پلانکې کانه نو تشبیه دي سره پرنګ کې ورکړه. فاما ما ثقلت بعضو چې دا نشو تعالی داغه د نیکي موازین او تعالی د نیکي په تشرا به اتباعهم الحق ذکر دي تابعداري د حق کړي فهو في عيشه راضيه دا پجن خوشاله کی واما من اغذ خفت جسبك شوا موازين تلا د بادای به اتباعهم الباطله دي تابعداري چې کړي و د نارواو فامه زياد د حاویه زياد ورتل د حاویه دا کندنه امه تزکوي چې مسکن د دې اوسېدل د رجو ده وما ادراک اتی خبر کړه تعالی را ما هي سره دغه حاویه نار حامیه و د ګرم اور ګرم دی. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر الهاكم غافلك تاسنا التكاثر اغا ډیروالی د مال اشغلكم المباحات بكثرة المال والعدد د مال ډیروالی والعدد او د مال شمارل بار بار شمار چې په ډیری کنه دسینا عن طاعت الله د الله اطاعتنا حتى متم تاسو نشوي ودفنتم في المقابر او قبرن لاړی او انساكم یا تاسو کړی الهاكم التكاثر غافل احساسنا حتی تر دې پورې زرتم المقابر تاسو ملاقاتو کو د قبرونو سره کله کې داس نه تاسو پته علمو تاسو زرت تاسو په پوه شي کله عند نزع سوء عاقبته ما كنتم عليه په وخت دا وستلو د اخیره چې تاسو ساخلی اخیری انجام ثم قال لا ساعه لما نظرت تاسو په پوه شي په قبور په قبرونو کې په پوه شي كما ما اساس تركيغي كلا يقداسنا الله تعالى منا انت تاسو شيء علم اليقين فعلم يقين سرا إيه لو تعلمون في الدنيا علم اليقين فيما في امامكم تاسو په دنیا کې پوه شئ په علم یقین سره چې تاسو مخ ته شي قیامت دی.